أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. سورة القصص شلم اسپارہ آیت 77 و آیام سورہ قصص کے واقعات موسیٰ علیہ السلام تفصیلی بیانولا اور زجر ورکولو منکرینو تا دویم اثبات د نبوت کولو اور بیان د مقاصد و ارباو عالیو کولو توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت او دی مسائلو دا پارا آخرت دا تیاری کولو دا پارا رکاوٹ دنیا گرزیدہ کلچے مقصد دیو گرزولو دنیا کا دا ضرورت تے اگر سڑے گاڑے والی پائے کی گرزی پائے کی تیل چول ضرورت تے مقصد آغین کار اخستل دی دارنگے انسان اللہ پیدا کرے دے دنیا کارونا دا ضرورت تے سنگا چه گاڑی کی تیل چول ضرورت تے آخرت لو تیارے آ مقصد دے مقصد نا چرے کلا دنیا منی کئی نو بیا قرآن کریم دا دغی دنیا سپکاوے ذکر کئی دا دنیا سپکا دے سرا دمر مینو کا دمر کارو کا چے سمر دلتا وقت تیرے سمر تا تو ضرورت ہے دا ضرورت مطابق کارو کا ضرورتا دا دنیا مین مکوزوا کہ ضرورتا دی کوزا کانو سنگا چی کشتای دا وبو دا پاس روانئی ڈوبی گی نا کلا کشتای توبدن نلارے نا کشتای بیا ڈوبشی دارنگی ضرورت دا دنیا مین مکوزوا ضرورت پارا دا دنیا کارو کا مقصد چرے آخرت لا تیارے کول دی آخرت لا تیارے ہوکا دا آخرت دا تیاری دا پارا دنیا دا رکاوٹ گرزی دو چکلے مقصدو گرزی دیبانی بیاد قارون واقعہ ذکر کئی یو رکو کی دا آیت 76 نا آیت 82 پوری سورہ قصص شلم اسپار کے تزید من الدنیا ترغیب الالآخرت دنیا نا بے رغبتی چی دنیا سر دیر امین مکوا مقصد مگرزوا ترغیب الالآخرت آخرت لا تیارے کا آخرت لا شوق پیدا کئی ترغیب ور کئی اس نننی سبق کی سورہ قصص آیت 77 کے دا ذکر کئی کہ دا دنیا طلبوں کا دا ضرورت ہے اللہ دنیا در کرے دا پدی کے دا آخرت دا پارا تیارے کا آخرت پا کیوں لٹھوا آخرت لا سامان یو سے جکم ال تک پکاری گی ال طبیعہ دا سیزون نمی لاوی گی کم چې دلته نه به وړې ځان سره. دویم وی
واسن کما احسن الله الیک احسان کوا مخلوق سره لکه څنګه چې احسان کړی دی الله تعالی سره بیا مخلوق کې حقوق العباد کې اول بیا مور او پلارو مور او پلار سره احسان کوو او بالوالدین احسانا مور او پلار سره احسان کوا نور مخلوق سره احسان کوا درېمه خبره ذکر کوي ولا تبغ الفساد فی الارض مکه کې فساد مکوا دا درې خبرې دی آیات کې ذکر کوي اوله خبره چې تا ته الله دنیا درکړې ده نو بده کې آخرت لا تیاریو کا او د دنیا ایسا دنیا چې څومره وخت دلته تیرې امر کار دنیا لپاره وکا ومتغی او اولټاو فیما پاغمال کې آتاک الله چې دا کړه تا الله سبق یو لټاو دار الاخرت کور د اخرت اخرت د تیارې وکاو ولټاو اخرت د تیارې وکاو مال بد کار نه دی پرونم دا آیات من پیش کړو د سورې کهف آیت نمبر 46 شپږ المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال او زامنو دا خیر د جن دنیا دی د دنیا زیب زینت ته دا سمن نه دی د دنیا کارو کا خو مقصد یې مگر زوا څومره وخت یې هغه کارو کا وبتغي او الټو فيما پاغمال کې آتاک الله دار الاخرت چې دا کړه تا تعالی نو لټاو پدې کې کور د آخرت ولا تنس نصیبک من الدنیا او مهر او برخه خپلو د دنیا نو دنیا دا ضرورت ہے دنیا کار ضرورت لپاره وکا او مقصد مگر زوا کله قران کریم دا دواړه په یو ټکی کې ذکر کی سورہ آل عمران کې آیت نمبر 75 پیز آیم کې د دین او دنیا دا په یو ټکی کې ذکر کړي په یو لفظ کې سورہ آل عمران درې سپارا آیت 75 ومن اهل الكتاب من ان تامنوا بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ان تامنوا بدينار لا يؤدي اليك دلته دینار ذکر کو ومن اهل الكتاب او بعض اهل کتابونو مناسوک ان تامنوا کامن دارو ګرځي دلنه بقنطارن ويو خزانه باندې يؤديه اليك دربکینا تاتو ومنو ما بازید دینو مناسوک ان تامنوا کامن دارو ګرځي دلنه بدینارن ويو دینار باندې په روپے باندې دینار وته وي لانها دین و نار بلې کې دین پروت او دینار وته لانها دین و نار دینار وته زکوي نزل تاسو سورہ قصص کې وایي چې د دین او دنیا دا دوه کارونو کا آخرت مقصد وګرځاو او د دنیا کار ضرورت وګرځاو وبتغي سورہ قصص کې وایي وبتغي او الټو فیما پاغمال کې آتاک الله دار الاخرت چې درکړې تا تعالی ولټو کور د آخرت ولا تنس نصیبک من الدنیا او مهرو نصیبک سستا من الدنیا د دنیا نو ولټو رزق حلال ولټو سورہ جمعہ کې 38 سپارہ کې لسم آیات کې وایي فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
وانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله کله چې پوره شي مونږ فاذا قضيت الصلاه پس کله چې پوره شي مونږ کله چې پوره شي مونږ فانتشروا في الارض نخانشئ مکه کې وابتغوا من فضل الله او الټوي رزق حلال الله وابتغوا من فضل الله الټوي رزق حلال الله او دل تفسیر قصص کې وابتغي فيما آتاك الله دار الاخرة الټو پامال کې چې درکړې تا تعالی اور د اخرت اخرت پکې الټو سورې جمعه کې وایي مول دیو کو دین کار دیو کو نو وابتغوا من فضل الله الټو رزق حلال الله الټو رزق حلال الله وابتغوا من فضل الله الټو رزق حلال الله رزق حلال الټو رزق حلال بکې الټو رزق حلال الله وابتغوا من فضل الله او الټو رزق حلال الله رزق حلال الټو دنیا کارو کا ضرورت تپارا او سورہ حشر کې وایي اتم آیات کې للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله للفقراء المهاجرين الذين پرانا جزان مهاجرين وکسانو اخرجو چوکلی شوی دی من دیارم دا کرونو دا دینا و اموالمو دا مالونو دا دینا یبتغون لطوی دی فضلا من اللہ فضل طرف دا اللہ نام دا اللہ کور دا آخرت او لطوا دا اللہ رضا او لطوا سورہ قصص کے وابتغی او الٹو فیما پاکیا تاک اللہ دار الاخرتو چیدر کرتا تالو الٹو کور دا آخرتو ولا تنس نصیبک من الدنیا او مہروا ایسستا دا دنیا نو دنیا کا ضرورت تپارو کا دین و دنیا دوارا ذکر کر یہ دنیا کا ضرورت تپارو کا آخرت مقصد ہو کر زوان او بیا وآسن کما آسن اللہ الیک وآسن او احسان کو نیکی کو کما آسن اللہ الیک لکا سنگ چے احسان کرتا سرو اللہ در سر احسان کردی دی خلق سر احسانو کو خلق سر خیگڑو کو خلق تا خبرو کو خلق سر احسانو کو تا سر اللہ احسان کرے دی تو خلق سر احسانو کو مخلوق سر احسانو کو خبرو تو کو وقولوا للناس حسنا او ای خلق تو خبرو خلق تا خبرو کو وقولوا للناس حسنا او ای خلق تو خبر خلق سر احسانو کا خلق سر احسانو کئی احسانو کے خلق سرا خبر وتو کا خبر جو توحید نا لے خبر بللشتا دا اللہ توحید والا بیان کہ چی جنت تلاشی سورہ بقرہ کی اور سپارہ کی وہی آت 83 اتیام کے وقولوا للناس حسنا او ای خلقو خبرو ابن جریر مانا کئی حسنا کلمت توحید ابن کثیر امانا کئی الامر بالمعروف والنهی عن المنکر امر بالمعروف کئی نهی عن المنکر کئی دانگی ابو منصور ماتریدی تاویلات اہل سنت کے مانا کئی وقولوا للناس حسنا
وای خلکو ته خبران لا اله الا الله دې په مقصد پوي کوي وای خلکو ته خبران خلکو سره احسان وکاو او بیا مخلوق کې دویم نمبر چیرې نو هغه بیا مور او پلا دي په اول احسان مور او پلا سره وکړه په حقوق العباد کې اول مور او پلا دي سورہ بقره کې دي 83 نمبر آیات کې وي او بالوالدین احسانا او مور او پلا سره احسان کوي او بالوالدین احسانا او مور او پلا سره احسان کوي او د مور او پلا احسان دا الله خپل عبادت پسې جوخ ذکر کو سورہ بنی اسرائیل په لسمه سپاره آیت 23 کې وي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك حکم کړی دی رمستا ألا تعبدوا إلا إياه چې عبادت مو کوئ مگر یو د الله نو بیا ورپسې سمدسي وي وبالوالدين إحسانا او مور او پلار سره احسان کوي لوی احسان نه دی چې د الله توحید ورته بیان کاو د الله دین ورته بیان کاو د الله توحید ورته بیان کاو لکه ابراهیم علیه السلام پلار ته توحید بیان کړو پلار مشرکو او کبیا د مور او پلار بډاګان شي نور بسی وی بیا بنی اسرائیل کې اما یبلغنو کچریور سیږي عندکاو ستا په جنبانه کې بنو بډاوالی ته احدهما یو د دې دوړ مور او پلار نو او کلاهما یا دوړ یو بډا شي یا دوړ بډاګان شي فلا تقل لهما اوفن مویا دې دوړ ته اوف قدرې د بیا د بای خبر ورته مکو او دای په مخ کې اوف مکو چې تعالی تکلیف ته ځکه مور او پلار له تکلیف ورسیږي دانګي د بیا د بای خبر ورته مکو ولا تنهرهما او مرانتا دې دوړو لرو مرانتا دې مور او پلار لرو اکثر بیا رټی چې بډاګان ځکه نه مرو ایت پس پويږي ما زره کار نه کوي ته وی لیونه شوي ولا تنهرهما او مرانتا دې دوړو لرو وقل لهما او دې دوړو ته قولا کریما وینا د عزت علما قبل التعلیل دو جدا غینو چې تربیت کړو زمو صغیرو کلا چې زما شومو زما تربیت کړو حالات پر مور او پلار باندې زما رحم وکي ډېر بدبخت یا مور او پلار اپو زی پری دي چې ګټو کې نو بیا اپو دې چې کله تا معصوم وي یا مور او پلار ستا تربیت کولو حرام او حلال دای نه کتل تاله راولل ستا خېټه ډکوله ستاله جامه کپڑا پیدا کوله او چې څنګه بوډا شو تر ځوان شي ستا مټي مضبوطی شا کمزورې شو اول ته معصومي پلار دې زور اور مضبوط هو نو ته په ویل چیر کې ګرځولې اوس ته ورته پهلوان چې پلار دې بوډا شو هغه په ویل چیر کې ګرځي خبره الټا شو نو چې مضبوط او طاقتور ستا حفاظت کولو تا تربیت کولو او چې وسغه ویل چیر تلاړو ته ځوان شوی نو څنګه راټي اوس په دې پری دی اوس وته بدیر دی نه دا مکوا الله احسان وسره وکا تیل وکړي مور او پلان سره احسان وکا مور په جولای کې به تا غول کول میتیاز به کولې ای لاس مې انت په ګډه ګرځولې څونه تکلیفونه تیر کړې دي سورہ عنکبوت کې اتم آیات کې وایي وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ سلم اسپارہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ او کم کریم گئی انسان تا بِوَالِدَيْهِ وَمور و پلان سنو حسنا دخی گڑی مور و پلان سر احسان کوا سورہ بنی اسرائیل کی ہوئی درشتہ میں کوا بالوالدین احسان او مور و پلان سر احسان کوئی اور سورہ عنکبوت کے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ
بوالده حسنا او کم کریم انسان تا ومنو پلان سرا حسنا نخی کری و انجادا کو کوشش کینا دوار پتا باندی لتوشن کبھی دینا پارا چیتا شرکو کی مانسنو مالے سنو کبھی علمون آچنوی تالر پدیبانی دلیلو صفت موزیحہ دی و شیر خواسم دلیل نشتا د شیر خبره تکین فلا توته هما ممنا د دې دواړو د شیر خبره ممنو خو احسان وسرو کاو نیکی وسرو کاو وبالوالدین واسن الانسان بوالده حسنا او حکم کړم غ انسان ته مورو پلان سره د خېګړي مونو پلان سره خېګړو کاو نیکیو کاو سورې لقمان کې وایي یشتم اسپاره کې سوال سمات کې واسن الانسان بوالديه حملته امه وهنا يديك الي المصير واسن الانسان او کوم کړم انسان ته بوالده امورو پلان سرو واسن الانسان بوالده پمورو پلان سرو احسانو حملتو امو پورتکڑے دلر موردنو وحنن پا تکلیفو وحنن پا کمزورتیاو علا وحنن سر تکلیفنو وفصالوه فی عامینی عدتینا جدا کول دری بچی فی عامینی پدو کالو کی دی انشکر لی ولی والدے کی شکر واسا زماؤ ولی والدے کو دمونو پلانستاؤ الی المنصیر ما تدیرات لنو و بیاوی کمونو پلان دی شرکی و انجانا کو کوشش کئی دامونو پلانتانو پتا باندی علان تشرک بی دیبانی چیت شرکو کی زمان سنو مالی سلک بی علمون آچنوی تالا پدیبانی دلیلو ولا توتے ہما ممنا ددید وارو وصاحبهما د شیر خبره ممنا وصاحبهما عملگی تیاکو دید وارو سنو فی دنیا و دنیا کی معروفا وخط طریقے سنو دنیای کارونو کی تابعداری کوا او شر خبر تکیا ممنو لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق چې د الله نافرمانی دی مخلوق تابعداری بیا مکوا الله د مور او پلار خیال ساتلو بچی دی د مور او پلار خیال ساته مور او پلار د الله خیال نه ساتي شرک نه الله بیا ممنا وآسن او احسان کو نیکی کو کما آسن اللہ الیکو لگا سنگن چه احسان کرده اللہ تا سرو مخلوق سر احسان کو مرو پلان سر احسان کو خلقو سر احسان کو قولو للناس حسنو وی خلقو تو خبرو احسان کو خلقو سرو لوی احسان داره چه توحید و بیان کا چه توحید و تبان کے چموہی چی جنت تلاش دوی احسان توحید دے وآسن کما آسن اللہ الیکو او احسان کو لگا سنگا چی احسان کرنے تاسرا اللہ ولا تبو الفسان فی الارضو او ملتو فسانو فی الارض پس مکہ کی او فساد مکہ پس مکہ کی او سورہ بقرہ کی 205 آیات کی وئی سورہ بقرہ دویم سپارہ آیت 205 وَإِذَا تَوَلَّوْا سَعَوْا فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ سورہ قصص کی وئی ان اللہ لا يحب المفسدين اللہ فساد نہ کئی اللہ من نہ کئی فسادیان سارو سورہ بقرہ کی وئی
والله لا يحب الفساد الله مين نه کوي فساد انو سره فساد مکو بس مکه کې د الله رضا ولټوا فساد مکوا سورہ مائدہ آیت 64 ګورئ فساد مکه کې مکوا سورہ مائدہ شپږم سپارہ آیت نمبر 64 سلوش پیتو دا آیات آخرو والله لا يحب المفسدين الله مینن کوي د فسادانو سره چې فساد کوي پس مکه کې والله لا يحب المفسدين الله مینن کوي فسادانو سره چې فساد کوي پس مکه کې الله نه خوښي فسادانو فساد مکه دانگی سورہ ہود کے یوسل شپارسم آیات کی ہوئی 116 فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیت ینہون عن الفساد فی الارض فلولا کان من القرون ولنو دا پیڑونا من قبلکم ممکن استاسونا اولو بقیت خاندان فضلتو ینهانا چون کول میں خلقو ان الفساد دا فساد نو ولی خلق نمانی کے فساد نہ خلق منی کا چی فساد کئی دانگی حامیم مومن کے بگشتمایات کی ہوئی حامیم مومنو سلیستم اسپارا آیت نمبر 26 فرعون موسیٰ علیہ السلام تو ہوئی وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد وقال فرعون والفرعون ذروني پریک دی مالرو اقتل موسى چیزو قتل کم موسى علیہ السلام وليدعو ربه او دی بلی دی اخبر ربه فرعون وی انی اخاف یقیناً زیرکمو این بدل دینکم چی بدل کی دین ساسو او ان یظهر فی الارض الفساد یا سرگن کی بزمکہ کی فسادو فرعون دا موسیٰ علیہ السلام دعوت تا فساد بھی اسمو جاہلان اگر ناپویا خلقو ای قرآن تا فساد ہوئی دا اللہ دین تا فساد ہوئی سنگا چی فرعون ویلیو کہ دین دا تبدل انی اخافو ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد ظاہری گماؤ چی بدل کی دین ستاسو او ان یظهر فی الارض الفساد یا سرگن کی پزمکہ کی فساد فساد سر رازی انسان فساد خستا عمل سر رازی سورہ روم کے یہ اسلام اسپارہ آیت 41 کی ہوئی یو صلیتم کی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم ما الذی عملوا لعلهم یرجعون ظہر الفساد کرشید عظام فساد فی البر پہنچکی والبحر او دریاب کی دا کل مثال دا وچی دے دا خاریو مثال دا دریاب دے فی البر والبحر پہنچو پا دریاب کی پکلو پخاریو کی فساد خورشید بما کسبت ایدی الناس فسبب دا اعمالو دا خلقو فسبب دا چکڑی لاسونو دا خلقو یعنی فسبب دا اعمالو دا خلقو لیذیقهم دیر پانچو سکی پا دی باندی بعض الذی بعض یاغ عمل عملو چکڑی دی لعلهم یرجعون خاقا چی دی رو گرزی دا گناہ نو رو گرزی دا فساد نو رو گرزی دا شرک نو شرک کئی اللہ اصلاح والورکم چی دی دا گناہ نا رو گرزی ما تا رو گرزی رجوع کی ما تا رو گرزی ما تا توبہ و باسی دا گناہ نا اور رجوع اللہ کی لعلهم یرجعون خاقا چی دی رو گرزی دا گناہ نو رو گرزی اللہ تا غدا گناہ شرکا پابو گورا پکی شیخ بابا دے خلق راضی ہوئی دادا فالد زیموار دے دبادو زیموار دے
خکارا شرک کوي علل اعلان شرک کوي فساد کې دین لوی فساد بل نشتا چې شرک یو سره د الله صفات مخلوق لور کوي د چا په تندی باندې خلن راځي چې دا شرک کیږي الله سره ایصدار پیدا کیږي د الله صفات مخلوق لور کول کیږي دا فساد دې سره راځي فساد انسان استا گناهونو سره راځي فساد راځي شرک سره ته شرک کې ته گناهونه کې الله ته سزا درکړي لعلهم يرجعون دیر پارا چې دی روګرځي الله ته چې ګنا نه روګرځي نو الله وی فساد مکوا لوی فساد هغه شرک ته فساد مکوا د الله توحید بیان کا احسان بیان کا وقول للناس حسنا خلق ته خبر وکا بهترین خبره د الله توحید خلق د فساد نه منی کا لوی فساد هغه شرک او ول ان الله لا يحب المفسدين یقینا الله مینن کې فساد کوونکو سره نو پدې یو آیات کې آیت 77 د سورې قصص پدې کې درې خبرې وکړي یو دا چې د دنیا کارو کا ضرورت لپاره او آخرت لتیاریو کا هغه مقصد دی د دنیا کار ضرورت لپاره او کا دویم انسانو کا مخلوق سره خاص کر مور او پلار سره او لوی احسان دار چې د الله توحید او بیان کی جهنم نه بشي او دریم فساد مکوا لوی فساد هغه شرک ته الله فسادیان نه خوخی ان الله لا يحب المفسدين یقینا الله مين نه کوي د فساد کوونکو سره لفظي ترجمه وما تغي او اولټو فيما پاغمال کې آتاک الله دار الاخرت چې درکړې تا تعالی نو اولټو کور د اخرت پاغمال کې ولا تنسوا مهرا نصیبا کا حصہ من الدنیا د دنیا نو وآسن او نیکی کوا احسان کوا مخلوق سره کما احسن الله الیکو لکه څنګه چې احسان کړی الله تعالی سره ولا تبغوا الفساد او ملټو فساد فل ارض پزمک کې مالدار سره بیا د دین خلاف او د دیندار خلاف مال دولت لګئی الله وی فساد مکوا ولا تبغوا الفساد او ملټو فساد فل ارض پزمک کې ان الله یقینا الله لا يحب المفسدين من كين فساد كون کو سنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين